ته نشي تلو عذاب نه به بچ کړ نو چالار ما ورته دنیا سے دادي تل په آرام کې نه دا قرباني خدای بخیا سم نه خو زمونږ په کې چټه جاری ده تاسو خیال راغی اوس مونږ د آبادی مليانی په قبرونو را پاتې دی بس کاټ شتاو نشتاو ګوړه شتاو نشتاو صابون څه کې نه خپل دې ټپا شکه ټپا دي شي دا مړی په خاتونو په ګوړو په صابون خدای په بڑی عصب قرآن دے دے گندو کاروانے کرا دے جاتا مولانا بپی حضور جامعی خون تاسو خیال را اس جل دے زادون شتاو نشتاو گوڑا شتاو نشتا بلا شتاو علاقہ کی مڑے شو نو ٹوکرائی ڈاکی ویدالو آگا اولان دے منس کے الواد او جاد او صاحب دا پکیٹو صابون نہیں تمیوی چالک ادا چل دے کہ دا مڑے لگ دا سے معتبر مڑے دے نو غریبان والا ندی را غیر دے غر کا بڑا ایک کوڑ وچ پدی روٹوسو مالی نیا لیوانے چی روان دے ما یو 50 پیتر اٹھائے وارو تاڑ بس آغت آواز کو آغت نر بچوں والا سادارو غڑو لو یو شپیتا کیار اٹھائے والا پکی مانولا وای وای خدای په دې په جنتونو کې ایله دې مور وای په دې خبر مون بخره کې واده در کراغه دا کټسری او غټسری مرابه دا کاډونه ماډونه او تما کر راځاو غډېګا او زتا کر درځاو نکری دي او زم زم دی نه خذو مزله کچرته کوي غیر اخلاقی دی نشي تاسو کې چې خزا د شیخ خزي کنه شیخ د ګيري والا خدای ها ورته چې خدای تنبل بمبل مګه غوا ګناه او ځا جمعات کې کینه ګیره د فزوا دا زما یو زوی دی لګرمان په نو باسه ها زړه په ګډي دي نو کاغه زړه درنا تختیدا نو هغه له دې په پخې کا نو سمولا تبعی توروګه خدای ته چوقاف وزیرم راشي هغه ورځخار کې یو جمعات قتل او مولا ورته چې وای منستر ویا چې څه دا زمکه ستاسو کو قابل نه او زمکه جمعات قسم په خدای کړه وې دا زمکه ستاسو کو قابل نه و چې تاسو قدمونه کې الته چل څو دوله روپے ورکړي نو دا د سود زکات چې ده د رئیس ته مونږ د زمون خاصی کول د پاره چې د چا خزو نور بربنده بار ګرځي داغه نه لوی دله چرتي مبارکم شدي کارخانو لګوم دا چوبره راتل شروع شي خې تماشې وکوي چې خیری لا اوس په خړ پړی بیا به غوړ غوړ دا بوډاګانم ورولې بیا دا زکه دا انډستریل ایریا وشي کنه دا چوبري وم ورته راځي بیا دلته ډېر لوی آبادی شي او زما متعلق یو غلطه خبره سو کووري زما مرګري دي ډېر محترم او جذبه کې راځي نه د بجلیګر مولا ژوند د خانو کاروان څه شو ده کولو د بجلیګر ملاد من د وخانو کاروان دی د وخانو کاروان چې په کوم کلی ورشي سپي ورپسې ځي غپا 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 سپي غاپي خدا وخانو پاغه جولان کې د سپو غپا فرق نشي راوستي درې څلوېښت کاله د پاکستان حکومتونو د سپو په شان بجلیګر ملا پسې وغپا د سپو پک زلی جیل تواچولا او وی تر نواز شریف پوری چه والله کدی امنم چه وسایم علالا والله کدی امنم ستا خدای دا خوایا مقبر دار ورز دی چه پر اجمال مگری دا خوای مخیر صدر صاحب تا وګورو تک اجمالونه شاد والله کدی امنم پاغ ورز بدی منم
چې په کومه ورځ د لارډ میکالې جوړ کړی قانون لندن ته ولېږې او د پیغمبر قانون جوړ کړی په د پاکستان په عدالتونو کې دي. هغه ورځ چا راته وویل مونږ یو ملا دی د ډم جنازه یې کړې مال راشه چې درته وښیم ما د دومره ډمانو جنازې کړي دي چې په شمار کې نه ویل تا هم کړي دي مال قسم په خدای چې کړي ما د ډم جنازې ما کړي د ډمو جنازې ما کړي د آرامیانو جنازې ما کړي ما اوس څه چل کې په آرام کېنم ډم غریبه چې بدنام دی ډم خو زبرګ دی اخیټه د پاره ډم توپ دی اصلي ډمان خدا شوقي ډمان دا یو سړي خبره ده یو سړی او ډم توتو نامه یې وه ډم توتو که نور ته یادوئ که نه دا یاد کړي ډم توتو هغه ډم توتو به ډولکي ته ګډېده چېرته د سیند نه هغه غاړه یې د ډولکي اواز اورېدل نو لامبو یې شروع کړې ده اوس چې د سیند منځ ته تللی دی نو دې غاړه د بل ډولکي اواز نو کله هغه طرف ته مستار شروع شي نو بیا خوا ده چې دې خوا مستار شروع شي بیا دې خوا چې اوس کوم یو ته لاړ نتیجه دا چې ستړی شو په دا منځ کې غرق شو بیړۍ ته مونږ دم توتو ډلې مونږ تر هغې پورې ښیو چې څه پېښ وی اورون افس ته یو سړی راغی چې راشه زموږ کور کې ختم هغه ورته سم پخ کړي ویلې کیر ویل کیر څنګه شی وی جی کیر سپین غوندې شی هغه سپین څنګه وی سپین داسې لکه بطه اړون ورته وی بطه څنګه نو د هلک ورته لاس داسې کوکړی غوندې دی او د بطې شکل یې ورته جوړ کړی نو د حافظ لاس یې اخیستی دی د بطې داسې مخوکه غوندي او داسې سري او لاندې نه داسې غټه اړون ورته بچیه زه ستا کور ته ختم ته نه ځم وی چې ولې دا کیر خو ډېر کوږ دی خوراک سره به مې مری کوي د دې داسې مثال دی د دې ممبران د روت اخلاص د دې داسې مثال دی لکه د بادشاه د کوره تور باټینګل راووت نو ملا دوکیازه یې وزیرو چې وزیرو نو بادشاہ ویل مولا دوکیازه ته چې مولا دوکیازه صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی دی هغه ویل او صاحب قربان دا دومره ښه شی چې تور باټینګن د سبزیانو بادشاہ او تاج په سر دی تور باټینګن پاس لکۍ غوندې نه وی صاحب کم بادشاہ تاج دی په سر دی او دام د ټولو سبزیانو بادشاہ دی تاج بادشاہ ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ورکړي ویل مولا دوکیازه صاحب وی چې ها صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی وی صاحب کدا ښه شی وی نو د ده په سرمن د چنډخ په شان تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شی دی سرمنې ته وګوره د چنډخې سرمن او د دې تور باټینګن یو شی بادشاہ د لاسه ونیو مولا دوکیازه ویل وجنم دی په ټیک اوس کې سر قلم پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاہ دی تاج په سر دی او نن دی چې چنډخ جوړ هغه ویل بادشاہ قبله عالم د سرمن غواړم زمون تور باټینګن سره څه کار چې ښه دی که خراب دی مونږ خو بادشاہ خوشحاله چې کوم شي ته ښه ووایي مونږ تاج هم ورپسې چې کوم ته خراب ووایي مونږ چنډخ آخر ستا دا دومره مهربانۍ به ازمو په څه چې ستا حال
خبر سره مونږ لبیک نه وایو. تاسو خو د ګډې وروړي هر چا پسې بیا بیا نارې وایي. خیال هم راغی دي اوس که سبا ټول په کابلۍ کې ګرځئ نو هم همدلته آواز وکړئ چې بلکل. حالانکه تاسو کابلۍ کې وګورئ یو د ارباب او د خان زوی دی، د سرمایهدار زوی یو ټول دا د خدای سپېره او للو پنجو دا پسې هلته معتبر اوس بېله خبره ده چې معتبرو پسې مونږه توته کې راغستې دي او صاحب نه رانه په ګیره خلاصېږي او نه رانه په جومات خلاصېږي او د عمل کوم کې راتنګ کړی ده. لیکن انصاف ته چې وګورې په دې پېښور کې چې څومره سینماګانې دي ته په دروازه کې یو یو ودرېږه او ګوره چې دې نه د چا زامن راوځي، دې نه د نهرو زامن راوځي او که دې نه د مړو زامن راوځي. څومره د خدای نه لرې او باغیان چې غریبان. ګوره زه دا وایم چې قیامت کې که خان او ارباب دوزخ ته لاړ شي پروا نشته او یقیني دي ورته قیامت کې هغې دوزخ ته لاړ نو دنیا کې خوښي مزید کړي دي، موټرې دي او بنګلې دي او خوراکونه دي او ښځې دي او لوڼه دي او بربنډې ګرځېدل دي او یو هنې مزې ښځو مو کړې. نن په پاکستان کې لویه ترقي دا ده چې په خېټه موړ دی نو ښځه به بربنډه ګرځوي نه بچې لږه ګزارۍ کېږي که موټرې نه په سکوټرې ځان پسې سره کېږي. خیال هم راغلی نو که قیامت کې دا خلک دوزخ ته لاړ شي پروا نشته، دنیا کې خو یې څه مزې کړي دي. وایه ستا زمانه بیړه دې غرقه شه چې دنیا کې د خوار او سپېرو د خفتګ نه د سوټو بوی دي، بیړه دې غرقه شه چې دنیا دې خواره ده او قیامت کې هم دوزخ ته لاړ شي. او بدبخت قوم کمبخت قوم هغه پیسې چې تا د ټیکهدار لاندې مزدوري کوي په سړک دې باجره اچوي، هغه پیسې د ستا په مور نه خرج کېږي، ستا په اولاد دې نه خرج کېږي، هغه پیسې د ستا په کور بال بچ نه خرج کېږي، هغه پیسې د ستا په جوارۍ یا د کابلۍ په سینما ولې خرج شي بدبخت بچیه. نو تاسو په ایمان ووایئ چې مونږ دعا وکړو چې خدای دې قوم ته خیر کړي، دې قوم ته د خیر دعا پکار وایه په داسې سرونو څه داسې قوم شر وي که ژوندي وي نو په دوی څه لپریان تا ته جمینې راشي چې نمونه چې نمونه زمون د کلي غږ په سپین ډلې وچېږي نو بیا لا ورته ونیسي بس یعنې هغه سره بړوا څومره د خنزیر بچې یعنې د ځان بې غیرت چې هغه ډلې سره بړوایي هغې لږ چې نه ونیسي لوی پښتون پښتانه زه خو چې په دوکان کې ناست یم او کله جنګ تېرېږي که نه تاسو په ټرک سوارئ یا په لارۍ سوارئ هلاک کو هلاک دا ملګرو ته هم پښتانه لاړه پښتانه لاړه یا زما د دوکان مخې ته چې تېرېږي څه وخت کې تاسو ګلونه ګنټې ولټې وړل کاچولي ټوپک هم در سره وي یا تماچکوړی هم در سره وي که نه هلته مخکې تېرېږي نو زه خو ګورم ما ملګرو ته هم چې پښتانه لاړه پښتانه لاړه مونږ سره یو بزرګ دی مونځونه ډېر هغه ته چې څوک وایي ګیره پرېږده وایي ګیرو والا درته وښیم چې هغې داسې هلکه په ارام کښېنه مالې ګیر خرې ټول خراب دي که یو ګیرې والا خراب شو څه چل
गिरो वालाओं की अगर दक्कर खुशता कि अल्लाह ने अमान है गिरो वाला दक्कर खुशता न करो था चावेली कि गिरे तरी की अगस पर गिए वली गिरे बेतरी को शैतान गिरे बेतरी और परवरदिगार दे और तद चरगु मरद रावली लानत बैठ